سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم خير مقدم ووجوبا سماعا مثل سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا. پرونی سبق کې مونږ د مفعول مطلق تقسیم کړی و اقسام ثلاثه ته او بیا د دې اقسام ثلاثه احکامات ذکر کړي وو. وقد يحذفنا د وعجبا پورې بنننی درس وي. نو وقد يحذف سره مصنف علیه الرحمت د مفعول مطلق د عامل حذف کولو مواضع بیانوي. نو مصنف علیه الرحمت فرمایي وقد يحذف الفعل لقيام قرینة جوازا كقولك لمن قدم خیر مقدمینه پورې چې کله ناکله د مفعول مطلق عامل حذف کول جایز وي او دا په هغه صورت کې جایز وي چې کله قرینه موجوده وي، خوا که قرینه مقالیه وي یا قرینه حالیه وي. لکه د قرینې حالیې دپاره مثال لکه د یو سړی د سفر نه راشي او هغه ته وویلی شي، یعنی د سفر نه راتلونکي ته وویلی شي خیر مقدمین، نو دا خیر مقدمین دا مفعول مطلق دی د فعل محذوف قدمته دپاره او قرینه پې حال د قادم دی، یعنی حال د راتلونکي دا پې قرینه ده او دلته دا قدیم ته فعل حذف کړی شوی دی په حذف جوازي سره، یعنی دا جایز دی قدیم ته فعل حذف کې او خیر مقدمین ہوئے، او دا هم جایز دی چې فعل ذکر کې قدیم ته قدوما خیر مقدمین ہوئے یا قدیم ته خیر مقدمین ہوئے، دا جایز دی. اوس که ستا ذهن کې یو سوال راشي چې خیر مقدمین دا خو اسم خیر خو اسم تفضیل دی او مخکې مونږ ویلي وو چې مفعول مطلق چې دی دا مصدر وي، لہذا دا د مفعول مطلق په مثال کې پیش کول راوړل دا درست نه دي. نو جواب دا چې دا خیر اگر چې په حقیقت کې اسم تفضیل دی لیکن په حکم د مصدر کې دی. په حکم د مصدر کې څنګه دی؟ یا خو په دې اعتبار سره دا په حکم د مصدر کې دی چې دا خیرات دا صفت دی د پاره د موصوف محذوف، اصل کې عبارت داسې دی قدوما قدمت قدوما خیر مقدمین، یعنی قدوما خیر مقدمین. نو قدوما موصوف حذف کړی شو او خیر د هغې قایم مقام د هغې په ځای کې ایښودی شو. یا خدا په حکم د مصدر کې داسې دی چې دا خیر اسم تفضیل مضاف دی مقدم ته او مقدم مصدر میمی دی، نو هر هغه اسم تفضیل چې هغه مضاف وي هغه په حکم د مضاف الیه کې وي، یعنی اسم تفضیل مضاف په حکم د مضاف الیه کې وي. نو لہذا مفعول مطلق حقیقتا ضروري نه ده چې مفعول مطلق دی حقیقتا چې دا مصدر وي، که مجازا مصدر وي هم درسته. لہذا مصنف علیه رحمت فرمایي وقد يحذف الفعل کله ناکله حذف کولی کېږي فعل، یعنی کله ناکله قد د تقلیل لپاره راځي کله چې په مضارع داخل شي، یعنی اصل خو په اشیاو کې ذکر دی خو کله ناکله د عارض د قرینې د وجې نه حذف کولی کېږي. وقد يحذف الفعل کله ناکله حذف کولی کېږي فعل عام دی، فعل حقیقتا فعل وي یا شبه فعل وي لقیام قرینة، دا لام دلته په معنی د وقت دی، یعنی وقت قیام قرینة کله ناکله فعل حذف کولی کېږي یا شبه فعل یا شبه فعل، یعنی عامل د مفعول مطلق لقیام قرینة په وخت د وجود د قرینه کې جوازا، یعنی حذفا جائزا، دا جوازا مصدر په معنی د جائز اسم فاعل باندې دی او دا مفعول مطلق ته جوازا د یحذفو دپاره
په اعتبار د موصوف محذوف سره، یعنی حذفا جائزا، کله ناکله دا حذف به یا جایز وي. که قولک لکه ستا دا قول، ستا دا وینا، لمن قدم هغه چاته چې هغه راشي د سفر خپل نه، خیر مقدم. ووجوبا سره مصنف علیه الرحمت فرمایي چې کله ناکله د مفعول مطلق د عامل حذف، ووجوبا سماعا سره فرمایي چې کله ناکله د مفعول مطلق د عامل حذف دا سماعا، یعنی سماعا واجب وي، خو د دې واجب د پاره څه قاعده او قانون او څه ضابطه نه وي، بلکې دا سماعي وي، یعنی مسموع من العرب وي، یعنی دا د عربو نه داسې اورېدلی شوي وي چې عرب د دې مفعول مطلق د پاره د دې مواضع به ذکر کوي چې په دې مواضعو کې مفعول مطلق عامل چې د اهل عرب نه ذکر کوي. او دا ولې نه ذکر کوي؟ د دې لپاره څه ضابطه او قانون، یعنی بنا بر اختصار نه ذکر کوي، د پاره د اختصار، خو لیکن څه قانون او قاعده ول نه وي بغیر د قاعده او قانون نه. نو فرمایي ووجوبا، یا به حذف دا وجوبا عطف ته په جایزن باندې، او دا سماعا دا صفت ته د وجوبا د پاره، یا دا مفعول ثانی دی، مفعول مطلق ثانی دی د یحذفو د پاره. نو کله ناکله حذف کولی کېږي دا فعل، یعنی عامل د مفعول مطلق وجوبا، یعنی حذف واجب وي او واجب سماعا سماعي وي، مثل سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا. مصنف علیه الرحمت مواضع ذکر کړي دي، په دې مواضعو کې دا ټول مفعول مطلق دی، په دې کې د دې عامل چې دی دا حذف واجب دی په حذف وجوبي سماعي سره، یعنی اهل عرب دا مواضع چې دی دا په غیر د دې د عامل نه، د دې لپاره چې کوم عامل له هغه نه ذکر کوي. دا ولې نه ذکر کوي؟ بس دا د هغوی نه مسموع من العرب دي، د ضابطې یا قانون تحت نه ده چې د هغې تحت نه ذکر کوي، بس هسې نه ذکر کوي.